إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا نبيا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى لویا مهربانی ده چې د یوې نیکۍ نه رستو الله تعالی موږ له د بلې نیکۍ توفیق نصیب کو الله تعالی دې زمونږ او ستاسو ژوند هغه د نیکو یو زنځیر او د نیکو یو سلسله وګرځي او الله تعالی دې زمونږ ژوند د ګناهونو د زنځیر او د سلسلې نه بچ وساتي بختور دی هغه بنده چې د هغه په ژوند کې د نیکو عملونو یو زنځیر وي یعنی نیکای پسې نیکی وي نیکای پسې نیکی وي او بدبخت دی هغه بنده چې د هغه په ژوند کې د ګناهونو زنځیر وي ګناه پسې ګناه وي ګناه پسې ګناه وي او ګناه پسې ګناه وي دا الله تعالی فضل له او احسان دی چې کم بندله الله تعالی د یوې نیکۍ پسې د بلې نیکۍ توفیق نصیب کی نیکان عالمان ذکر کوي چې دا د تیر نیکای
د قبلېدو یوه علامه ده چې یو بنده ته د نیکۍ پسې د نیکۍ توفیق ملاو شو د دې نه معلومه شوه چې دا تیره نیکي الله تعالی قبول کړه چې کله د یو بنده نه ګناه وشو او هغه د هغې ګناه پسې توبه ویستله نو دا په ګناه پسې د نیکۍ توفیق ملاو شو په ګناه پسې د نیکۍ توفیق ملاو شو دا هم د دې علامه ده چې الله تعالی د دا هغه تیر ګناه معاف کړو خو چې ګناه پسې ګناه کیږي دا خطرناک خبره ده د دې وجه نه هر انسان لا په خپل ژوند باندې لږ سوچ کول پکار دي منګه او تاسو د قرآن کریم د خدمت په سلسله کې په دې ځای کې راجمع شوي یو چې په دې ځای کې محترم رور سلمان قاری صاحب الله دې عمر او صحت کې برکت واچي هغه ماشومان سره د قرآن کریم خدمت کوي د قرآن کریم ناظره زنو ماشومان سر ته رسولې وه دارنګې د قرآن کریم ترجمه زنو ملګرو سر ته رسولې وه او زنو قرآن کریم په حفظ باندې په یاد باندې سر ته رسولی و دا یو ضروری خبره ده قرآن کریم چې دی قرآن کریم زمونږ استاسو د ژوند د تیرولو او زمونږ استاسو د الله تعالی ته د رسیدلو زمونږ استاسو د دنیا او د آخرت د کامیابی او د عزت کتاب دی د دنیا او د آخرت د کامیابی د عزت کتاب دی او بلی او خبر ځان پوهه کول پکار دي چې د الله تعالی په کتاب کې قرآن کریم کې په قرآن کریم باندې ډېر عجیبه وعدې شوي دي الله تعالی په قرآن باندې ډېر وعدې کړې دي د ډېرو سيزونو د ډېرو خبرو لنډه ده چې د دنیا او د آخرت د کامیابی وعدې په قرآن شوي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک کی احادیثو کی ډېر زیات وعدې ډېر اجرونه او ډېر ثوابونه هغه په قرآن کریم باندې ویلي دي خود قرآن او د سنت وعدی چی دی د قرآن او سنت اجرونه چی دی نو هغه د قرآن کریم د حقیقت سره دی او د قرآن کریم د فلټو سره نه دی یو د یو شی صورت وی
او بل یو سیز حقیقت وی صورت ځان لشه ده او حقیقت ځان لشه ده لکه یو ژوند دی نو یو د ژوند فټو دی او بل د ژوند حقیقت دی الله رب العزت فرمایلی دی وما الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان د دنیا ژوند خو لوبي او مشغولتیا ده حقیقی ژوند د آخرت ته حقیقی ژوند چې دی هغه د آخرت ته نو یو د یو شی صورت وی ظاهری شکل وی او بل د هغه حقیقت وی لکه یو زمره دی او یو د زمری فټو دی نو خلق چې یریږي او خوړل چې کوي نو هغه د زمری فټو نه کوي بلکې د زمری چې کم د غوښې زمری دی په ځنګل کې نو هغه زمری چې چل کوي او خوړل کوي ا د زمری او د سړی چته مناظره وا زمری وته وی ز زور اورې ما او سړی وته وی ز زور اورې ما انسان وته ز زور اورې زمری وته تاسو ټول زمانہ یریږي او چې زه د راخکارا شم بیا تاسو دې پته ولګیو تاسو تختې بیا انسان وته وی چې موږ دی ونیو بیا دې داغه کې بند کو ټیکټ در باندې ولګو 500 روپے در باندې ګټو بیا په پنجره کې دې بند کو زمری وته بیا خبر وکړه و انسان چې کمندنو د دلیل لپاره وي په دې دیوال باندې وګوره په دیوال چا زمری جوړ کړو او انسانو د دواړو جګړه وا او پاغي کې زمره راچولې نو انسان ودا دلیل کې دا وې دلیل کې پیش کړل په فټو ته وګوره راچولې نه او کنه نه راچولې ازمره وته بخندا شو زمری وته وې ولکن تصویر ماس ودا چې په دیوال ښکاری راځنه ما دا زما فټو دی دا زنیم دا زما فټو دی او دویو مسئله دا ده چې ولکن قلم در کفه دشمن است جوړون کې هم تاسو یې میډیم تاسو لاس کې ده میډیا تاسو لاس کې ده چې څه کوي نو هغه کوي تاسو کار دی نو یو فټوي او یو اصل وی قران کریم یو ځای وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بل زاوي فويل للمصلين فويل للمصلين یو زاوي مونږ چې دا د ګناهونو نه او د بے حیاتور نه سړې بندي نو بل زاوی منزگزار دی غرق شی و تبادی شی الذین هم یراؤون الذین هم عن صلاتهم ساهون د منز نه خبر دی د منز حقیقت نه پیژني تشفټو دی اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى قاموا كسالى يراؤون الناس لا يذكرون الله الا قليلا يوزوي آمنوا بالله ورسوله ایمان راوړی نو بل زوي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر
وما هم بمؤمنین. ایمان شتا د ایمان فټو دی، ایمان نشتا. ایمان ځان لسیز دی، د ایمان فټو ځان لسیز. اسلام ځان لسیز دی، د اسلام فټو ځان لسیز دی. قرآن چې کومې وعدې کړي دي دا د فټوانو سره نه دي، دا د حقیقت سره دي، د حقیقت سره دي. کله خبرې وي د خبرو فټوان وي، خبرې وي ظاهري کې صرف خبرې وي، د هغې د لاندې عمل نه وي، د هغې د لاندې عمل نه وي. کله صرف ظاهري شکل وي، د هغې د لاندې هغه شانتې حقیقت نه وي، هغه شانتې حقیقت نه وي. قرآن کریم حقیقت تے قد جاءکم الحق من ربکم. قرآن کریم حقیقت تے. قرآن کریم صرف فٹون دے، قرآن کریم حقیقت پسند کتاب دے. د ایمان باره کې دعوت ورکړي نو د ایمان فټو ته ایمان نه وي. مونږ له دعوت ورکړي نو د مونږ فټو ته مونږ نه وي. اسلام ته دعوت ورکړي نو د اسلام فټو ته اسلام نه وي، د اسلام فټو ته اسلام نه وي. حقیقت تا دعوت ورکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل دی یاتی علی الناس زمان، یاتی علی الناس زمان، پا خلق باندې با یو دور راشی، دور براشی لا یبقا من الاسلام الا اسمه، لا يبقى من الاسلام الا اسمه. د اسلام بس صرف نوم پاتې شي. یو سړی ته وای چې ته مسلمان یې او زه مسلمان یم، مسلمان یم، شناختی کارت کې وګوره مسلمان یم، پاسپورت کې را سره مسلمان لیکلی دی، بس نور داغه کردار تو ګورا آی کې به اسلام نه وي، داغه عمل تو ګورا پای کې به اسلام نه وي، داغه معاملات ګورا پای کې به اسلام نه وي، معاملات ګورا پای کې به اسلام نه وي. داغه غم خادي هغه ګورا پای کې به اسلام نه وي، اسلام بنوي. اسلام خنومو د پورا تابعدارای. الله رب العزت فرمایلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیسایانو سره مناظره وا، عیسایانو سره مناظره وا. نو عیسایانو ته جواب کی ویل نبی علیہ السلام سره خبرې کولې. نو عیسایانو نبی علیہ السلام ته ویل وې موږ مسلمانان یو. سیوې مسلمانان یو ته به موږ باندې کفر فتوا لګای، موږ مسلمانان یو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بیا آیاتونه راغلي. نبی علیہ السلام ورته فرمایل فکیف یصح اسلامکم وانتم تشربون الخمر وتاكلون الخنزير وتعبدون الصليب. ستاسو اسلام بسنگ اسلام چی
تاسو شراب سکئی، تاسو خنزیر خوری، او تاسو صلیب تا سجدے کوئی، دا غیر اللہ عبادت کوئی، نو دا بسنگ اسلامی. دا اللہ رب العزت دا طرف نا آیاتنا رالل، آیاتنا رالل دا اللہ تعالی دا طرفنا. فَإِنْ حَاجُّوكَ کدیتا سرا دلیلونا وی مناظرے کے پخپل اسلام باندے داوی چه من مسلمانان یو او تو وی چه نتاسو مسلمانان نئی یو بل سران خطی تاسو صافت وایا فقل اسلمت وجهی للہ ومن اتبعانی وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. کدی خپل اسلام ثابت اول غواړي نو تو تا حقیقت اسلام وایا چې اسلام داوی فقل اسلمت وجهي لله ورته وایا چې ما ځان حواله کړل الله تا. اسلمت وجهي لله ما خپل ځان مکمل چاته حواله کړل، یعنی زما په خپل ژوند کې خپل خوخه نشته، ما خپل خوخه د الله د خوخه تابع کړی ده. ونه شو جوړی ما خپل خوخه د الله د خوخه تابع کړی ده چې زما به هغه څه خوخي چې کم الله خوخي چې د الله نی خو به زما نه دی خو زه نه کوم. بس اسلمت وجهی لله انسان لا الله رب العزت یو لوگ خون تا کی اختیار ورکړي او لوگ خون تا کی څور کړي اختیار. لکه دې دا وایي چې دا سترګې زما دي، دا غوږونه زما دي، دا لاسونه زما دي، دا پیسې ما وګټلې، دا پټې زما دي، دا جمعه زما دي، دا سکول زماره، دا اسپتال زماره، دا لوگ خونتا کی والا اللہ دا زما دا تکی ورکڑی دا پا کائنات کی دا بلچا نشتا، دا دا سر پٹکے دی، دا بلچا نشتا. خر طول رز طول و رز خر خختی او چلی شګه او چلی خدا نه وای ما خام چې دا ما کړی دي او چې چا ور پسې لوړ راغسته نو هغه وای دا ما کړی دي. نو خر ټول رضان ستړی کړی دی او برید په سوکتا وای انسان کا کړ دا ما ټول رز گاډي وګرځي ټیرونه تاویږي اده معمولی مونږه کې خپل ورګي داسې خپل ورګي ما خام راشي وړم یو چوت په خبر ته تلو ما خدا خو معمولی خپل هسې بولا او تو برید پی دیتا ہوئی او ټول تاو شوی سدی ټیرونه تاو شوی دا ولی دا انسان لا اللہ لگ بنده که دا زمان دا تکی ورگڑی دا دا انسان امتحان دی. اللہ تو ہوئی دا زمان تکی میں دل درکو دا ستا چه کم زمان دا زمان کا دا ستا چه کم زمان بس دا زمان کا دا زمان کا بس کامیاب ہے. یعنی خپل خوخه په خپل ژوند کې پریدا دا خپل خوخه زمانه خوخه تابع کا بیا دې تل ژوند خپل ته ګوره لذت تماشا بیا وکړ. اقبال اوزای کی وہی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ویتا دا اخپل انا چی دے گا نا دا اخپل زمان چی دے دا پا اطاعت پاندی او حد تورا سوا
په اطاعت او په تابعدارۍ دا یو حد ته څه ورسوه چې دا د یو حد ته ورسو په هغه وخت کې به را روان وخت فیصلې ستا په خوښه کېږي بیا فیصلې ستا په خوښه بیا به تا تقدیر ته ډډه نه وایي چې ورېږه تقدیر کې څه دي بیا به چې کمدنو فیصلې ستا کېږي اسلام دې ته ویل کېدو دا صرف مسلمان یم صرف چې کمدنو شناختی کارت کې را سره مسلمان لیکلی دي دا چې کمدنو صرف نوم دی صرف نوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل لا يبقى من الاسلام الا اسمه د اسلام به صرف پټو پاتې شي صحابه نوی مسلمانان شیو عیسایان مسلمانان شیو الله والله عیسایان څه شیو مسلمان نو هغه د زنو سيزونو نه په عیسایت کې به کرکا کوله نه به خوړل لکه عیسایت کې هغه بندو حرام او په اسلام کې هغه حلالو په اسلام کې هغه سيزونه سو حلال لکه هندوانو د غوا غوښه نه خوري صحیح ده کنه هندوان د غوا غوښه نه خوري نو چې یو هندو مسلمان شي نو اوس خو د غوا غوښه جایز ده کنه اوس دا هندو راشي او تا ته وایي چې استاد زه چې هندو ما کنه نو ما به دا غوښه نه خوړه اوس تم زما دا زړه لږ غونته کې خار گئی اوس خو زه مسلمان شویم خو استاد بیا هم لکه هندوتوب خو یو کار وکنه اوس زه چې کمدنو د دې غوښې نه که ځان بچ کومه خیر دی لکه جایز به ورته واما خو لکه خوړلی نشم هسې نه چې سره ته پیښ شي دکه شانتې هغه عیسایان راغلل نبی علیہ السلام ته وی موږ به د اوښ غوښه چې کمدنو نه خوړه اوس په اسلام کې خدا جایز ده خو هسې چې موږ لکه چې داسې خورو یې نو داسې لاس هم لږ ریږدي غونته کې نو که موږ د ځان بچ کړو نو څنګه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل او آیات کریمه راغی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ایماندارو اسلام تبا پورا دن نشي دانا چې یو خپل بهر دا او بلد دن نه دانا چې خلل مسلمان لا او سترګې د کافر دي دانا چې خلل مسلمان لا چې وای چې زه مسلمان یم او کاروبار د کافر دی سود په طریقه کوي دانا چې وای زه مسلمان یم او بینک ته کافر دی هغه یې به سره چلی دانا چې وای زه مسلمان یم او تانه د انګريز او کافر را او کچره انګريز او کافر نه ادخلوا فی السلم کافه ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل کوئی دن نشي اسلام تھا کافتن قلبا و قالبا ظاہرا و باطنا عبادتا و اخلاقا و معاملتا مکمل چکم دن اسلام دس شئی دنهم مسلمان شو بہرم سشا اخلاق دے مسلمان کا عمل دے مسلمان کا او معاملات تیم ټول سکا مسلمان دانا چی غم کې زه پښتون یم او خادای کې زه هندو یم او په جمعات کې مسلمان یم او مساوي کلک مسلمان والله که دا جمع زره حکومت دا نشي منلی دا واجبه جمع دا چې کمدنو اوبو جمع چینی او جمع روحی افزا شربت او جمع لگی غنده که میتیازی او مساوی اخکول شربت والله کدی دا سوک شربت
او کنه خپه نشي دې ته څوک شربت نه وای الله تعالی هغه سره فیصدی نه چلیږي کل فیصدی دا فیصدی نه چلیږي چې 20% مسلمان 20% انګريز 20% پښتون 20% چې کمنو سنتریت تره والله کدا او چلیږي مکمل اسلام مکمل دنا او بار مسلمان دنا او بار ادخلوا فی السلم کافہ فٹو دے اسلام نا حقیقت دے چاہ اسلام دے یو سور رسوم نم نہ دے دے یو سور ظاہری خبر نم نہ دے اسلام دا جوان مکمل ضابط ہے حیات دے یہ گاہے شہادت الفت میں قدم رکھنا ہے یہ گاہے شہادت الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اسلام خزان اللہ تا حوالہ کولنم دے خلق دے اسلام نا گپ جوڑ کر دے صرف دخلے ویلے دخلی اسلام اسلام نہ دے حقیقت دے اسلام دویم نبی علیہ السلام فرمائے لی وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ دا قرآن با صرف تلاوت ترجمہ پاتشی صرف تلاوت تے صرف الفاظ دی صرف ترجمہ صرف ریسرچ تے صرف تحقیق تے دا با دا قرآن پاتشی حقیقت دا قرآن کریم بنوی خبر کوم خود خبری نمخ کی او خبر کوم اگر دادا چې دا نبی علیہ السلام چې وایي دا نبی علیہ السلام د خبرې نه مخ کی خبر کوم د په شکال کې د موبایل دا نمبر بچ د چاته ملاو کنه راخي کې وی د خور د غاړو نه پله شي هیڅ پته نه لګي ویل به کې نه ویل د دې خبرو څه مطلب چې ځان بچ کې کنال دور شي ډړ او ډړ چوره کړه د خلکو دا یاد اوي موسمیات والا چې یاره نن د باران امکان دی نو څه مطلب چې کټو ته بار کا جوار و تکیدا چې یاره د خلکو دا خبره رښتیا شي خو مطلب دا غي داوي چې امکان دی نو که صدا سي سيزونه چې په بو خرابيږي نو هغه یو طرف ته کا صحیح ده کنه نبی علیہ السلام چې پیشنګوئی ورکړي دې پیشنګوئی څه مطلب دی چې تو ګوره د شان دي چې هو چې د نبی علیہ السلام دا خبره رښتیا شي خان چې په ما باندې راشي نبی علیہ السلام ویلو چې د قرآن به تشنوم پاتې شي او ویل او به پاتې شي عمل به ني نو زه عمل نکوم او تش په وامه چې نبی علیہ السلام دا خبر رښتیا شي چې خلکو ته پته ولګي چې نبی علیہ السلام حق پیغمبر دی داسې خبرې کړي نبی علیہ السلام چې پیشنګویانې ورکړي د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې دا دور پتا را نشي ځان بچ کا داسې حالات را روان دي دې ځای به خرابېږي نبی علیہ السلام مونږ ته د خرابېدو ځای ښیي چې دې ځای به خرابېږي نو هسې نه چې د دې وجې نه څه شي خراب شي نو مطلب یې دا و چې ځان ته بچ کړي مونږ وایو دا خو نبی علیہ السلام ویلي وو که نه چې دا به کېږي به ډډه ورته ولګوو دا د خرابېدو ځای دی چې امت صرف په خبرو باندې صرف په ظاهر باندې اکتفا وکړي او حقیقت پرېږدي دکه د خرابېدو ځای دی نو نبی علیہ السلام امت خبري چې دا کار مه کوئ د دې نه ځان وساتئ نو الا يبقى من القرآن الا رسمه د قرآن کریم به صرف ویل زده کول
تلاوت وغیرہ دا بے پاتی وی نا عمل دا قرآن نا عمل دا قرآن نا اخلاق دا قرآن نا غم و خالی دا قرآن پا زندگی کی قرآن نشتا او تلاوتونو لا او ختمونو لا بس چکمدنو بلا بچی یوں کہنے کو تو میں ایک ایک مجلس میں سنایا جاتا ہوں جیسے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں ایسا بھی سکھایا جاتا ہوں ایسا بھی پڑھایا جاتا ہوں لگا خارو توتی تا چی خلق خبری خیدہ شانتی قرآن نزدکو دا قرآن اخلاق نزدکو دا قرآن حکومت نزدکو دا قرآن عبادت نزدکو دا قرآن معاملہ نزدکو دیبانی اجرون نشتا زان پویا دا قرآن کریم وعدہ دا حقیقت سر قرآن کریم زندگی ترا بدل کا صحابہ کرام فرمائی کننا نتعلم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرا من بعد نبی علیہ السلام لس آیاتنا سبق غستو سورة لس آیاتنا فلا نتجاوز الى عشر اخرى حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل من بنوی سبق ناغستو ترسو پوری بچی من دی لسو آیاتونو قصص دا کولو زان پویا کولو اغباز دا کو او چې نبی علیہ السلام نا کم عمل زده کولو اغباتیم زده کو چې جی پا دی آیات پا عمل سنگا کو بیا پا خپل ٹیم کو خو چل بوم تینا سکو زده حسن بصری رحمه اللہ تعالی فرمائی لی وی حتی یقول احد قرأت القرآن كله ويوتن بوي چې ما ټول قرآن وي ولا يرى له القرآن في خلق ولا عمل داغه قرآن نه په اخلاق کې وي نه په اعمالو کې په هیڅ کې به قرآن نه وي دویم هغه فرمای انما انزل القرآن للعمل به وجعلوا تلاوته عملا اللہ قرآن حقیقت لا نازل کرو چه قرآن با حکومتی قرآن با عبادتی قرآن با اخلاق وی قرآن با سیرت وی قرآن با زندگی وی نو وجعلوا تلاوته عملا بس دی صرف تلاوت تکاروی بس نور دا قرآن نا زندگی روان رستا چه قرآن کریم دا جوان ایمان کی او دا آگے پرانا کی زندگی تیرے کی دا صورت دا قرآن دے حقیقت سر روادی دی دا دیو جنا زمانگ عالمان ذکر گئی وی القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا قرآن کریم نوم دا نظم او دا معنی دے نظم او معنی دے یعنی قرآن کریم بوائی هم زدکائی بے هم خودتش پو زدکاولو پو وائلو نکی یعنی دے سارا پریکٹیکل نے سوم نے عمل نے دا معنی ہم دا چھ دیوانے با عمل کئے اقبال اوزائی کی ہوئی یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن پھر دے حقیقت نسو خبر نہیں مسلمان چلے دے قاری خکاری خودے پا حقیقت کی دو قرآن جو اندے شکل لے دے پا حقیقت کی دا قرآن کریم جواندے شکل دا قرآن آیات بعد دا پا جوان کی اخکاری
د قران کریم آیات چې دا به د په زندګۍ کې ښکاری بالکل زلیږي به قران کریم وعده کړی دي تشو شکلونو سره نه تشو فتوانو سره نه الله تعالی مؤمنانو سره وعده کړی دا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو چته کې ایمانداری وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین دا د ایمان فټو سره فټوان خو مونږه ټول یو او په مونږ باندې انګريز سواری دي هغه را باندې حکومت کوي فټوان خو بلا دي الله حقیقت سره وعده کړی ایماندار سره الله وعده کړی دا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتی ہے گردوں سے قطار اندر قطار آپ بھی تا آغا ایمان راوڑا چه کم دا 313 والو ایمان نبی آگو دا حقیقت سر اللہ وعدی کردی دی زمان دور لفظی دے منگا صرف ظاہر اکتفاق ہو وی تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ کنار تم گفتار وہ سراپا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ کنار صحابہ کرام چیونا کردار و کردار آیت پیچی لیدن و عمل بے بگو قرآن آیات پیچی اوریدن و عمل بے بگو لگا آیات راغی ویلن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون آیت راغی صحابی فوراً نبی علیہ السلام تو وی دا باغ زمان دیر خوخ تے او اللہ وی چی خوخ شیز خیرات کی بس بی عمل کن دا زمان باغ دا خیرات شو دا جستا کم دے خوخ یا غزے خرچ کر عمل کرو فوراً پایات کریمہ باندے منگا طول قرآن ویلی شی او زمان پا اخلاقو کی قرآن کریم نخکاری زمان اعمالو کی قرآن کریم نخکاری حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی زین القرآن بالفعال خپل درس خپل تلاوت خپل ویل پا عمل خیستا گئی پا عمل خیستا گئی کر کے دکھاؤ اللہ تعالیٰ ویلی دی چین اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین پا قرآن خلق چتیگی او پا قرآن را اخلاصیگی پا قرآن را اخلاصیگی بی عزتکی هم یعنی چه دا قرآن عزت اکی نو اللہ عزت من کی او چه دا قرآن ناقدری اکی نو اللہ بی عزت کی او دا قرآن عزت منگو کو دا قرآن عزت چاپ کول و کلول خونه دی یوازی تلاوت خونه دی دا قرآن کریم عزت داده چه اللہ دا قرآن کم حقونه ویلی دی حقونه ہوکا آکار ہوکا قرآن چه سلر آغل دی دا قرآن چه کم مقصد دی اگا مقصد پا خپل زندگی کی راولا مقصد راولا چه قرآن کریم دا زندگی مقصد گرزی معیار گرزی او قرآن کریم دا زندگی و دا جوان ایمان گرزی دا قرآن کریم دا راتو مقصد نفسی چه منگا خبری کو دام اللہ تعالی چه دا خبر و صورت پوی حقیقت نوی ومن الناس ما یوجبک قوله فی الحیات الدنیا ویشهد اللہ علی ما فی قلبه وهو علد الخصام خبری وچه خبری کئی پیتا بوائی چه قربان بگڑتے زان خوان بدل درکی بیان چه کئی توبہ
ويقولوا تسمع لقوله چې خبره شروع کی ته و چې خوږ مې ته خوي خوږ مې ته خوي او ورسره قسم ګوړه کوي قسم وسره خوري صلی الله علیه وسلم دا سره جل جلاله عم نواله دا سره دوست خدای مې په خوب کې ولید دوست خدای او نور د الله د دین لوی دشمن دا چکناټي خبر وره دا وړه وړه خبره چې کوي نو دا چې کمنو د الله تعالی د دین لوی دشمن دا الله رب العزت د دین لوی دشمن ظاهری اسلام ټکی باندې ظاهری الله یو د ټکی باندې ظاهری پیغمبر زمون شفیع المسلمین دی صلی الله علیه وسلم ټکی باندې پدې باندې الله تعالی له دوکي ورکول اراده مکو په یو صرف سجده باندې تانوی رحم الله تعالی ذکر کوي وی الحذر مباش ازا قومه که میں فریبت خدا را بسجود نبی را بدرودے پیدا مسلمانانو نه مو جوړېږي چې الله رب العزت صرف په یو سجده دوکه کوي چې سجده وکي په مزمه د لهو کا خان او نبی علیہ السلام په درود شریف دوکه کوي وی 1000 میں سووي درود شریف وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون الله منی او سره د الله د منلو نه هندوان دي سره د منلو نه هندوان دي نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون قسم خوري چې ته د الله پیغمبر الله وی قسم نه دروغجن دي نه دروغجن دي صرف د خلی بناوټ نشته حقیقت ته گزیدل بکار دی حافظ ابن قیم رحم الله تعالی او ځای کې ذکر کوي وی الناس قشور وبالقشور قوامهم الناس قشور وبالقشور قوامهم واللب خلاصة حظة الانسان وی خلق صرف پوټکی دي او پوستکی دي پړچونه دي اب پړچونو گزاره کوي په پړچونو گزاره کوي واللب حظ خلاصة الانسان حقیقت ته رسیدل د انسان کمال له د شپ هغه ستوره رسیږي د اسلام حقیقت حاصل کړه د قران کریم حقیقت حاصل کړه من وای را قران وای دومره نمبر واغسته قران وای منګه دومره کسان چې کوم نه ویل خو آی قران کریم زمنګ اخلاق کښته قران کریم زمنګ په عمل کښته یار ما لزل قران کریم په ترجمه ختم کو زما معاملاتو کې قران کریم شته زما زندگی چې دا په قران کریم پر انا کې دا کلام زج قدمونه اخلم دا د قران موافقه کلم که خلاف اخلم زما په زندګۍ کې حلال زیات دي که حرام زیات دي زما په زندګۍ کې ګناهونه زیات دي او که زما په زندګۍ کې ثوابونه زیات دي زما زندگی څنګه ده لږ کې سوچ پکار دی او فکر پکار دی الله تعالی چې سو عادي کړی دي نو دای د حقایق سره کړی دي چې خلق اسلام او قران دا په خپل ژوندۍ کې راولي فلیرا علیک دا الله تعالی کتاب دې پتا ولیدل شي ستا په ژوندۍ کې دې ولیدل شي په ژوند کې دې ولیدل شي الله تعالی فرمایي ولا تتخذوا آیات الله هزوا الله د آیاتونو نه غپ ما جوړوي غپ ته ما جوړوي چې وای یو عمل به نه کوي او رہی یو عمل به نه کوي الله تعالی مسلمانان زیات دي
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قرآن اوري دانه چې شیطان په وسوسه کې راشي. شیطان موږ د اوریدلو نه بندي په دې طریقه وی چې عمل په نه کوي اوري اصله نو امید اوریدو نه بند کو امید عمل نه بند چې واوي وري نو سوچ بدل کې پیدا شي فکر بدل کې پیدا شي یو ورځ بدل الله د عمل کولو توفیق درکړي. خو اوري به د عمل بنیاد اوري به هم زدکای به هم دا د قرآن حق دی. ترجمه بولم زدکای تلاوت بهم کوي دا د قرآن حق دی. خو عمل به هیرای نه حقیقت به هیرای نه دا ویل زدکول تلاوت ارسو دا د عمل لپاره دی چې موږ په قرآن کریم عمل وکړو. الله تعالی دې زمونږ ژوند د قرآن په عمل خسته کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين. یا رب لك الحمد كما انت اهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى والمغفرة. الله تعالی دې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. آینده کې دې الله تعالی موږ د ګناه نه وساتي. الله دې زموږ د مور او د پلار د ورونو د خویندو د استادانو د رشتہ دارانو د ټولو ګناهونه دې الله تعالی معاف کړي. چې کوم خدمت د قرآن کریم شوی دی الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله تعالی دې لکه څنګه چې دا کله د قرآن کریم د خدمت لپاره منتخب کړو الله تعالی د حضرت شیخ القرآن رحمه الله قبر منور کړي او الله د شیخ سے په عمر صحت کې برکت واچي. الله تعالی دې همیشه د پاره دغه شانت په قرآن کریم باندې آباد لري. د قرآن کریم د عقیدې د قرآن کریم د عمل د قرآن کریم د قانون خدمت الله تعالی دې کلی په برخه کې اچولې. الله تعالی دې همیشه دې کلی په برخه کې ساتي. الله تعالی دې ټول نارینا او زنانا ټول په قرآن کریم باندې برابر ساتي. الله تعالی دې چې څنګه دې د قرآن کریم سره محبت ته او څنګه د قرآن کریم سره لگاو دې الله تعالی دې په اولادونو کې دغه شانت قرآن خوانه د قرآن مجید عمل کوون کې د قرآن مجید خدمت کوون کې پیدا کړي. الله تعالی دې زمونږ د ټولو استعدادونه د قرآن د عمل لپاره د قرآن د قانون لپاره استعمال کړي. الله تعالی دې ټول راغلي ملګری دا غي زړونه په قرآن مجید په نور باندې منور کړي. الله تعالی دې زمونږ رضا شي. الله دې موږ ته د خپل رضا عملونه آسان کړي. الله تعالی دې ټول بیمارانو ته روغ صحت نصیب کړي. الله رب العزت دې ټول پریشانای په خپل فضل او کرم باندې چې کوم دنو ختم کړي. الله ټول قیدیان په خوشاله باندې آزاد کړي. الله تعالی دې مسلمانانو وحدت اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله رب العزت دې ټول اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله رب العزت زموږ د ټولو رضا شي. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد.